نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې په دې ورځو کې د قربانۍ نه لوی عمل هغه نشته. د دې ورځو کې د قربانۍ نه لوی عمل نشته. که یو انسان وای چې د لوی اختر په ورځ باندې به زه کروڑونه روپۍ هغه صدقه کم قرباني به نه کومه، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې انسان ته وای فلا یقربن مصلانا، زمونږ عیدګاه ته مستمر راځه، ته د اسلام نه خارج شوی، زمونږ جومات ته مه راځه، زمونږ عیدګاه ته مه راځه، مونږ سره یو ځای مه ودرېږه، کروڑونه روپۍ خرچه وکړه، صدقه وکړه. ډېر کسان وای یاره د قربانۍ دا پیسې دا به چې کم دی چې غریبانانو ته ورکونه، په غریبانانو باندې نور ورځې شته، هغې دپاره نور ایام شته. دا الله تبارک وتعالی مقرر کړي دي، دا 3 ورځې د غټ اختر دا د غوښې ورځې دي. الله تبارک وتعالی دا غوښتل غواړي چې ټول مخلوق ته باقاعده غوښه ورسوي، د ټول مخلوق د خپل طرف نه یو ضیافت یو میلمستیا وکړي، هغه به په قربانۍ باندې کېږي. ښه میلمستیا چې کېږي هغه په غوښه باندې کېږي. میلمه چې چا کره لاړ شي ویې لکه غوښه ورته راوړئ، ښه غوښه ورته راوړئ، حاجي غوښه باندې ښه میلمستیا کېږي. الله تعالی وایي زه ستاسو میلمستیا کومه. او دا یاد ساتل پکار دي چې کله دا ضیافت او میلمستیا د الله د طرف نه ده. احادیث مبارکو کې راغلي چې دا قرباني میلمستیا د الله د طرف نه ده. نو گویا چې یو کس قرباني کوي نو دی الله ته دا پیسې ورکوي چې دا والا او زما د طرف نه میلمستیا وکړي خپل مخلوق ته. نو دی دنیا کې تاسو سوچ وکئ که یو ملګری ښه مالدار وي او هغه کره میلمانه را روان وي او یو ګاونډي ورته وایي وروره زما نه دا 10 روپۍ واله ستا دا میلمانه را روان دي او په دی باندې خرچه وکړه، دا به زما د طرف نشي. او دا کم کس کره چې میلمانه را روان دي دی ښه مالداره دی، بله ورځ چې په دې کس باندې میلمانه نه هسې چې ورکره معمولي غوندې مشکلات راشي، د 10 زره ورکړي هغه به ورته 10 لکه ورکړي. یا تا زما د میلمانو هسې اکرام کړو، ما سره خو پیسې ډېرې وي، ما سره خو هر څه ډېر وو، ولیکن تا زما د میلمنو عزت کړی، نن په تا معمولي مشکلات دي، زه به ستا ټوله خرچه برداشت کوم، اضافي به در کوم. الله تبارک وتعالی دې مخلوق ته د خپل طرف نه ورکولی شي، ډارې کې ورکولی شي، بغیر واسطې ورکولی شي، لیکن څه وایي تی ورکه او میلمستیا زما د طرف نه ده. څه معنا؟ زما دا مخلوق دا غریبانان دا زما میلمانه دي او ته پې خرچه وکړه، بیا وګوره چې الله تبارک وتعالی د دې بدله درکوي او که نه درکوي. کم کسان چې قرباني وکړي الله تبارک وتعالی زر تر زره د هغې بدله ورکړي، او کم کسان چې سره د طاقت قرباني نه کوي الله تبارک وتعالی خو آخرت کې خود نبی علیہ السلام فرمایي چې زمونږ عیدګاه ته دې نه راځي، زمونږ عبادت خانې ته دې نه راځي، موږ سره دې نه ودرېږي. دا خو د دنیا سزا ده، او د آخرت سزا به چې کم دی نو لا څومره وي. او د دنیا یو سزا یې دا ده چې الله تبارک وتعالی دا مال ضایع کوي، داسې ضایع کېږي چې دی خو وایي گویا ما ګټه وکړه 30 زره او 40 زره او 25 زره روپۍ ما بچ کړي او ضایع رانه لا نړې. دا ډېر کسان داسې وو، ډېر کسان هغه داسې دي چې هغه داسې قسم خبرې کوي، یاره په موږ نه راځي. ځان نه مفتیان علم نه تپوس نه کوي، مفتی نه تپوس نه کوي، مدرسې ته نه ځي، خپل حالات به نه ذکر کوي، حالات پټوي. یاره مونږ خو داسې یو، یاره خو مونږ داسې یو، یاره مونږ داسې یو چې څنګه اختر تیر شي بیا د 3 لکو روپو موټر سایکل والي، د 4 لکو روپو موټر سایکل والي، د 2 لکو روپو موبایل ورسره وي. دا ټول څیزونه فضولیات، ټول فضولیات. د قرباني راځي پکار دی د عالمانو نه تپوس وکړي، د مفتیانو نه تپوس وکړي. یو کس باندې قرباني راځي او په هیلو او په بانو باندې ځان پټ کو قرباني ونه کا، د دې نه به سخته سزا شوي. نبی علیہ السلام وایي زموږ عیدګاه ته دې نه راځي، زموږ عبادت خانې ته دې نه راځي، مطلب د ایمان نه خارج شوی، د ایمان نه. دا پیسې به ورته الله تبارک وتعالی په دې ځای کې زخر کړي او د ده به چې کم دی نو په دې پیسو کې برکت ختم شي او داسې مصیبتونه او بیمارۍ به پرې راشي چې حیران په خپلو سترګو مونږ لیدلي او تاسو به هم لیدلي چې په چا راځي قرباني او نه کوي. الله تبارک وتعالی په میاشت کې دنه ای باندې داسې مصیبتونه راولي ټول هر څه ترې نه ځای شي. زما وروڼو دا باقاعده زده کړو چې مونږ او تاسو قرباني د هغې نه څوک ځان نه پټو، چا باندې راځي که نم راځي
ډېر کسان داسې وي هغې باندې قرباني نه راځي هغې مونږ هر څه دپاره قرضونه اخلو هر څیز ته قرض اخلو خو لیکن چې دا ورځې راشي ځان نه بیا مسلې جوړې کړي په قرباني په قرضو باندې نه کېږي قرباني په قرضو باندې په هغه صورت کې نه کېږي چې تی د ورکولو طاقت نه لري تی د ورکولو طاقت نه لري چې تا کره 2 تولې او 3 تولې او 4 تولې او 15 تولې سره در پراته دي او موټرې ولاړې دي او په جیب کې د 2 لک روپو موبایل پروت دی او وې پیسې نشته 10000 روپۍ زه قرض نه علم دا خو ته هیلې جوړې دا خو ته بانې جوړې او په دین کې چې بانې او هیلې جوړولې یهودیانو جوړولې الله تعالی هلاک الله دې شادوګان جوړ اسنه چې تا سره دا معامله وشي یو عمل هغه د قربانۍ دی